أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله مولانا العظيم. د تیرو آیتونو ربط د دې آیتونو سره دا دی چې په تیرو آیتونو کې الله رب العزت پر خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د ارشاد فرمایلیو چې الله تاسو ته امر نه کوي چې تاسو اونې سید الله سره شریکان کاغه په پیغمبرانو کې وي او په ملائکو کې وي او تاسو خلکو ته حکم کوي په کفر سره چې تاسو د کفر لار اختیار کړئ او حال دا دی چې الله رب العزت تاسو ته هدایت درکړې ده او تاسو مسلمانان یې غاړه کې خو دې د الله احکامات دې آیتونو مبارکو کې الله رب العزت تمام پیغمبرانو ته دا حکم فرمایلیو چې تاسو په زمانہ کې که یو پیغمبر راغی نو تاسو به د هغه اتباع کوئ او د هغه مدد او نصرت وکوئ. علماء لیکي چې یو قوم نه الله رب العزت دا وعده واغسته د یو قوم د پیغمبرانو نه الله رب العزت دا وعده واغستله کچری ستاسو په زندګۍ کې یو پیغمبر راشي بعضې د ستاسو نه نو تاسو به د هغه تصدیق کوئ او هر یو پیغمبر ته الله رب العزت دا حکم کړی و چې په هغې پیغمبر باندې چې کوم کتاب د الله د طرفه نازل وي تاسو به هغه منئ او په هغې باندې ایمان راوړئ او د هغه په سخت کې به مدد او نصرت کوئ او تاسو به د هغه سره یو ځای زندگی تیروئ او یا خپل قوم ته په امر کوئ چې بل پیغمبر راغلو نو تاسو به په هغه باندې ایمان راوړئ او مددګاری به سره کوئ او امر به کوئ د هغه په هر حکم باندې به تابعداري کوئ لکه څنګه چې حضرت موسی علیه السلام ته الله رب العزت حکم وکړو چې حضرت عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړه او بیا یې هغه ته حکم وکړو چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړه نو هر کله چې پیغمبران علیه السلام ته داسې حکم وشو نو امتونو د هغوی خو د دې سره ډېر لایق شول په دې حکم سره او په قبلولو د دې خبرې سره یعنی دا میثاق او وعده الله رب العزت د تمام پیغمبرانو نه اغستې وه ځکه الله فرمایي وایذ اخذ الله او یاد کړه هغه وخت میثاق النبیین چې واغسته الله تعالی وعده د پیغمبرانو نه لما آتیتکم من کتابنا چې خامخا هیڅ سیز چې درکړم زه تاسو ته د کتاب نه وحکمت او له پوهې نه ثم جاءکم بیا پس راشي تاسو ته رسول یو پیغمبر مصدق لما چې هغه منونکی وي یا تصدیق کوونکی وي له هغه کتاب معکم چې ستاسو سره دی لتؤمنن نو خامخا ایمان براوړی په هغه باندې به په هغه باندې ولتنصرن او تاسو به هغه ته مدد ورکوئ یعنی د هغه به مدد کوئ قال اویل هغې اقررتم چې اقرار وکړو تاسو واخذتم او واغسته تاسو نه على ذلكم اسري په دې کار وعده محکمه زما قالوا نو ویل دوی اقررنا چې اقرار کوو مونږه قال فاشهدوا او
پدې ویل خدا الله چې پس تاسو گواهان اوسئ وانا معكم او زهم لتاسنا من الشاهدين لگواهان نعما فمن تولى بعد ذلك پس هر څوک چې وګرځي واپس وګرځیدلو من بعد ذلك پس لدې کارنا فاولئک پس دغه کسان هم الفاسقون هم دي فاسقان دي یعنی زهم لتاسو سرا د گواهان نعما الله پاک فرمایله چې په دې خبره باندې زهم گواه ما امام بغوی رحمه الله ویلی دي چې وعده الله پاک هغه وخت کې اغستی وا چې اولاد د حضرت آدم علیه السلام د شاه باندې او الله رب العزت چې کوم دی لا پیدا کړی نو دا په هغه وخت کې الله د هغې نه وعده اغستی وا افغیر دین الله آیا پس بل دین د الله نه یبغونا دوی غواړي بل دین وله اسلم او دی خدای تا غاړی خودین کی من هغه څوک په السماوات والارض چې په اسمانونو کې دي والارض او پزماکه کې دي طوعا هم پخخه وکرها هم پنافخه و الیه او د طرف ته یرجعون بیا د ټول مخلوقات وتللی هم پنافخه یعنی بعضی مسلمانان په اخلاص سره عبادت د الله تعالی کوي او بعضی لا یعنی د قتل او د بندیوان کېدلو غاړه اسلام دیږي او بعضی ویلي چې لکرهن نه هغه کافر مرادي چې په وخت د مرګ کې اسلام د غاړه کېږي مګر دغه ایمان منظور نه دی د الله په نسبت باندې په حدیث شریف کې راغلی دی چې هر چا هلک یا معصوم یا غلام سرکش وي نو دا آیت مبارک دی په غوږونو کې ورته چوپ کړي چې افغیر دین الله یبغون تر اخره پورې الله به فرما بدار کی قل ورته وایي پیغمبره آمنا چې ایمان راوړی دی مونږه بالله په الله باندې وما انزل او په هغه څه باندې چې نازل کړی شوي دي علینا په مونږ باندې وما انزل او په هغه څه باندې چې نازل کړی شوي دي علی ابراهیم په ابراهیم علیه السلام و اسماعیل او په اسماعیل علیه السلام و اسحاق او په اسحاق علیه السلام و یعقوب او په یعقوب علیه السلام والاسباط او په اولاد د باندې وما اوتیا او په هغه چې ورکړی شوي دي موسی علیه السلام لرا و عیسی علیه السلام لرا والنبیون او نور پیغمبران من ربهم د جانب د رب دنا لا نفرق بین احد منهم نکو جدائی مونږ په مې د یو کس کې د دوینا ونحن او مونږ چې مسلمون غاړه کې خودن کیو دیتا ومن یبتغي او هر څوک چې غواړي غیر الاسلام بل اسلام نه بل دین فلن يقبل منه پس قبول بنکړي شي له نه خبره وهو في الاخره او بده په اخرت کې من الخاسرين دا خساره ایدا دا زیانکارانو نه کیف یهد الله سرنګ بلارونسی سرنګ به هدایت او خی الله قوما یقوم تا کفرو چې کافران شوی دي بعد ایمان پس له ایمان د دوینا وشهدوا او گواہی ورکړی دا ان الرسول پدې چې پیغمبر د حق هغه حق ته وجاءهم البينات اور اغل دویتا کارا نخ سرا یعنی قران کریم والله تعالی چې لا يهدي القوم الظالمين نخیلا رسم دي د ظالمانو تعالی یعنی هر څوک چې بیل طریقې د اسلام نه چې الله پاک مقرر کړی دا بل لار په دین کې لټوي نو هغه به لدنه هرگز قبول نشي بلکې آخرت کې به د زیانکارانو او د نقصان چتول والا نوي حدیث شریف کې راغلی دی چې هر چا داسې عمل کو چې حکم زما پر نو شوه نو هغه عمل مردود دی دا آیت شریف نازل شوه دی په هغه داغي 1200 کسانو کې چې پس له اسلام نه بیا مرتد شول او مدینه ته ورغلل مکه له کافرانو شي یالي اوی حارث زید سوید انصاریو نو دی بیا پیغمبر شو خپل قوم ته جواب ورکړو چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پختنه وکړي چې زما توبه بیا قبول شي او کنه نو دا آیت الله رب العزت نازل کو الا الذين تابوا تر اخره پوری یعنی الله رب العزت د هغه خلقو تذکرہ پدې کې فرمایلی دا او په اخره کې چې کوم دی پدې
آیت مبارکه کې الله رب العزت یو بهترین نسخه چې کوم دی مسلمانانو ته ښودلې ده او هغه دا آیت دی افغیر دین الله یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها والیه یرجعون چې د چا بچه اولاد یا نوکر هغه سرکش شي نافرمان شي نو علما فرمایي چې مسنون طریقه دا ده چې داغه په وخت کې دا آیت مبارک چې کوم دی او څو پیری ویل شي او چوپ تکړه شي ان شاء الله د دې آیت مبارک په برکت سره به الله رب العزت د هغه نافرمانی په تابعداري باندې بدل کی او هغه به الله رب العزت سرکشي نه د هغه حفاظت وکي او د خپل مور افلار یا د خپل آقا یا د خپل مالک تابعدار وجود شي دا یو بهترین نسخه ده دا ستاسو د فاره هم دا د تمام امت د تمام انسانانو د فاره ده په دې باندې عمل وکړئ ان شاء الله لوی فائدہ برته ملاوي شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين